نو اخر زما به څه کېږي خو ورځ به په دې سېړو کې ارتاو شوی مجوي سپم نه څلوېښت کلن اسماعیل وایي چې د 14 کالو راسې د کرایې په کور کې ژوند کوم چې 4000 او 200 روپۍ کرایه ادا کوم. سحر د جوړ په بازار کې شین چې خرڅوم 2 غنټې سبزی منډای کې کار وکړم. د ګیلمن دی چې د دې سیس او د ټیکنالوژۍ په دور کې نه بجلی لرم او نه اوبه. ژوند مې ډېر په تکلیف کې دی. ګیله څرګنده کړه چې ما ته د اوسه پورې د زکات پیسې میلاو نه شوې. ولې زه د زکات مستحق نه یم؟ د ملک د وزیر اعظم عمران خان نه مې مطالبه ده چې ماله د کور اعلان وکړي چې پکې په ارام د ژوند د ورځې سبا کړم. چې دغه زما د اوبو حالت دي نو داسې خبره ده چې زه په خپله غریب یم په جوړ چوک کې شینچې خرڅوم او کله چې شینچې خرڅ کړم نو بیا به 12 بجې باندې لاړ شم بیا د سبزۍ والا سره الوګان پیاز ډکاما د هغې نه وروسته بیا د خولو ستړی راشم نو بیا کول له دغه اوبه وړم نو چې کله به 2-3 بجې باندې ورګر شم نو له سترګې مې پټې کړي لکه په کور کې وایي دا شی نشته دا شی نشته دا شی نشته نو اخر مازدیګر شي باندې مازدیګر بیا اوبه وړم نو هغه د ماسخوتنه پورې دغه اوبه دي او دغه سختې پختې دي او چې د شپې څمله مې نورو بجلي راکړه نشته دی 9 کاله وشو نورو مونګڼ یو طرف ته ماشي بل طرف ته او ورو د هرې غاړې دا دغه ولې چې بجلي چې یو سړي کره بجلي نه نو د کومې غاړې به ودې شي نو د لامبل اوبه هم نشته دی خبره ده های دی اوس دا دومره زکاتونه او دا دومره سامان راللو زما پکې نوم نشان نشته دی های دی هغه سروې والا راغلي و سروې کړې د اوسه پورې ما ته میسج نه یې راغلی نو بله خبره ده چې زما تقریبا 2 کاله وشو چې زه به دې پردۍ کوټه کې پاتې کېږم او دا کرایه ورکامه بچي مې واړه دي او ټبر مې بیماره ده نو اخر زما به څه کېږي خو ورځ به په دې سېړو کې ارتاو شوی مجوي سپم نه نو زما دې ټولو خلکو ته دا د وینا دا ویلان دی چې اخر زما به دې دغه باندې تاسو معلومات وکړئ چې ما ته زکات ته حساب کتاب ولې نه میلاویږي یا داسې نور زما دا غریبي به کله ختمېږي بله خبره دا ده چې زمونږ وزیر اعظم صاحب موږ ته ویلي چې بهی تاسو له به کورونه درکامه نو موږ خو د اوسه پورې په انتظار کې ناست یو نو الله دې مهربانه کړي موږ له پکې یو کور راکړو نو زمونږ به دومره شي دا کمه کرایه ورکړم 4200 روپۍ نو دا به پکې د خپلو بچو ته کم نو زمونږ به لږ چوله سټارټ شي